قسم دی کچا په صحیح معنا باندې بندگی کړي کنه په صحیح معنا رب میں قرآن کی څه فرمائی رب میں قرآن کی فرمائی سورۃ نحل کی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون رب میں فرمائی واورے چاچی بندگی اکڑا من ذکر او انثى که سړایو او که خزوا خو چې بندگی اکڑا رب فرمائی فلنحيينه حیاتا طیبا زبدغ انسان لداس ژوند ورکړم داس زندگی بولا ورکړم چې د خیر نه بم ډکې الله فرمایي او د برکت نه بم ډکې دا قرآنی وعده ده د خیر زندگی بولا ورکړم طیبا پاکا خیر او برکت والا او په آخرت کې با ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او په آخرت کې به داسې بدلا او جزا ولا ورکړم چې کوم بندگی د کړي په دنیا کې د هغې نه به ډېره بهتري الله فرمایي دا قرآني وعده ده ګوره دا د نوح علیه السلام قوم هلاک شو هود علیه السلام قوم هلاک شو اور سره لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا پسو په 19 سپاره کې د اورو کوګانې پر لپسې الله راوړي دي دا معذب قومونه الله تعالی څه دي ذکر کړي دا محلا کړه دغه قومو په بابت کې الله تعالی په سورۃ اعراف کې سی ګوره الله څه فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا کاش چې دغه کلو خلکو د نوح علیہ السلام د کلی خلکو د هود علیہ السلام د کلی خلکو د لوط علیہ السلام د کلی خلکو د شعیب علیہ السلام د کلی خلکو د صالح علیہ السلام د کلی خلکو د ابراہیم علیہ السلام د کلی خلکو الله سي کاش چې بندگی کړي وای معذب خشوع الله کو العذاب ورک او بل آیات کسی ولو ان اهل القرى امنوا کدوی ایمان روړای وای واتقوا رب نه یریدلی وای د رب بندگی کړي وای اوس خلاړ تباشو خو چې بندگی کړي وای رب څه فرمای لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض رب فرمای قسم دی د اسمانو د طرف نه بم په دوی برکتونه وای او د زمکه طرف نه بم په دوی برکتونه وای الله ما به برکت دروازې په دوی باندې د اسمانونو د زمکه دواړو طرفونو نه ما په دوی باندې د برکت دروازې را کولاو کړې وای قسم دې نن بداسه نه وای دا څنګه چې دی نو بندگی دا په انسان باندې د اسمان د طرف نم د برکت دروازې را کولاوي د زمکه د طرف نم الله تعالی د برکت دروازې را کولاوي